چې زمونږ معاملات، زمونږ معاشرت او زمونږ عبادات دا درې واړه د الله د حکم مطابق شي، نو دې ته د الله بندگی ویل کېږي. که په دې کې یوم خراب او د الله د حکم نه خلاف، نو دکه کس کامل بنده نه دی د الله. د دې ایمان چې کوم دی دا کامل نه دی. مثال په طور موږ وایو لکه فلانې ډېر ښه سړی دی، مونځګزاره دی، تلاوت ګزاره دی، خو اخلاق یې ښه نه دي، بد اخلاقه دی، نو دا کامل مؤمن نه دی، دا د الله کامل بنده نه دی. یا موږ وایو لکه فلانې ډېر خوش اخلاقه دی، ډېر په ښه طریقه خلکو سره ملاویږي، غم خادی کې ډېر ښه دی، خو فرض مونځ نه کوي، مانځله نه راځي، نو دا سړی کامل مؤمن نه دی، دا کامل بندګۍ والا نه دی. یا موږ وایو لکه یو سړی دی، حج هم کړی دی، عمره هم کړی ده، تهجد هم کوي، ډېر په ادب او په خوش اخلاقۍ هم ملاویږي، خو سود کوي، حرام کوي، خېټې ته حرام چې کوم دی ورځي، نو بیا معامله خرابه، دا کامل بنده نشو. نو خپل معاملات، عبادات او معاشرت درې واړه ټیک کول غواړي. او زما عزتمندو، حرام ګورې صرف شرابو ته نه وایي، حرام ګورې صرف سود ته نه وایي، حرام ګورې رشوت ته صرف نه وایي. د هر مسلمان حق وال په ناجایزه طریقه باندې دا حرام. یو مثال په طور زه دیارمار یم او مزدورکار یم، زما مالک سره دا خبره شوې ده چې زه به 15 ګنټې ډیوټي کوم او ما ته به 1500 روپۍ دیاړي میلاویږي، او د هغې په ځای باندې زه 1500 روپۍ خو اخلم، خو د 15 ګنټو پوره کولو کوشش نه کوم. 10 منټه چې کوم دی په اوبو څښلو، 10 منټه په باتروم کې، 10 منټه چې کوم دی نو په یو څه بل څه باندې ضایع کوم. ډیوټي د 15 ګنټو په ځای 4.5 ګنټې او 4 ګنټې کوم، او معاوضه د 15 ګنټو اخلم. نو دغه کمې سیوایي پیسې چې ما واغستې، په دې کې مې کار ونه کړ، مزدوري مې ونه کړله، محنت مې ونه کړ، د نیک او د مالک وخت مې ضایع کړ، نو دا ما حرامې واغسته. مونږ وایو لکه مونږ خپلو بچو له مزدوري دیاړي کوو، خپله نوکري کوو، خو آیا په هغې کې مونږ خیال کړی دی چې تر مالک حق خو نه وخو، د بل مسلمان حق خو نه وخو؟ لہذا زما عزتمند